أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين صدق الله العظيم الله جل جلاله وأما نواله بمخشاية شيء صلح ودبیا متعلق احکام ذکر کرل اس تقریر میں عرض کرو کہ دعوی یدین بالکل بعینہی پاغ مقابل ندیوی جس وقت نبی کریم علیہ السلام دی حدیبیہ دی صلحنا وقصر عنسو بدایتین ندیل سو کہ دکیم پرین سبق سے تو تفصیل ہو گئی حضرت صحابہ کرام چاہا عاشقون دی پیغمبروی عاشقون دی دینی بدین قربان دی چیو طرف تدغ خلق نبی کریم علیہ السلام پلوز مدبیعاتو کے چمیو جان و مل قربانی تطیوری دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو دیوی بدل بل طرف تدغ دیر وقت نباد دا صحابہ کرام عمرے تطریوی و احرمین تڑ صدا تانا لکه بیجو ته د چسماکې مادمې درسي بیجو ته پاکستاني نه دغه اکثر هغه خلک چې د خپل ذاتي وطن خپل ملک هغه خپل ملک خپل وطن شغلې د مرا اجازه چا دی ورکو چې خالي عمره وکړي بغیر د عمره نه احرام خلاصول او بیا قرباني کول صحابہ کرام تڑیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل طرف تا پرین سبق سے جتو سول رب العالمین جل جلالہ امن والہ فدق صورت باول سرش فرمائی انا فتحنا لکا فتحا مبینا ویلو تو تا فتحا در اتناو گئی فتحا بالکل وضیخا شریخ وقت یمو تو سے دیو ٹکے کڑاو چھ دادا سے لکا صحابہ کرام پزاق بندے چھے مول کی جڑا ہے دیکھا چھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہلاتاو کے تے جس وقت سلخہ گئے و سلخ نمانی کی فیصلے والکاغاد لی کی نواشی میں بسم اللہ نے دی جس وقت سلخہ فیصلہ گئے نپاسی محمد رسول اللہ تعالی دی رسول اللہ تکرنے لکی بیا دے وجنا جس وقت دا آیتین ندیل شد صحابہ کرام کو دعوے چھے پمیرنا لوئی شکست خوردہ بل سکشتانا شکست خوش خوردہ دا دیکھا چھے بغیر دے عمرنا مپاشدی بحرمین میں نحاس کلاو کرو و فیصلہ دا صرف بند تسلیم شلا چھے دے بیجنا سڑائی لوگ شیا و دماغی مادنہ خلق توپس کوئے ودی مکه ما دمیتا چې مشکل پیښ شي اوی نو بس کوي دا واښه د صحابه کرام د چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام درول اتل کو چې یا رسول الله دا چې کیما خوش خبري سناو د خدا هته پر مست خدا څه ستشتا چې موږ په جهاد کې اتلی جهاد دو شو پرې په اتلی عمرانه وشلا احرامینه دا شو کولاو فدب وقت رب العالمین جل جلالہ و امن والہ دا غایتین ندر هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم رب العالمین فرمائیں چھ رب العالمین حق ذات تا چدانا دلی سکینہ اطمینان سکون و آرام پلڑے دے مومنوں بندق شده پر لیزداد ایمان مغا ایمانهم چوزیوت کی دے مومنون تا ایمان سراد دی ایمان چه پدانا ورزتایش ایمان سراد ورزتی بھی گوری یو دین تا یو تڑی خبل شوق تا یو دین دی یو خبل شوق دی
ته د خپل شوق په دین پسې بیې او دین په خپل شوق پسې نه بیې دغه ته ویل شي دین دغه ته ویل شي ایمان لکه بس داسې مثال دی مثال تاسو ته درکه سوال یو سړی دی د خپل کور څخه داسې مور ده هغه ډېره سختي ده و د خدمت یې څه شته ده وته د جامع د لمونځ پابند دی ایس کته جامع لمونځ درته خو یو تکلیف ده که جامع لمونځ درته خو به جامع لمونځ پاتې کېږي اته بخش رب العالمین جل جلاله و امنواله داوی چې د خپل شوق ما پیرا اته یو مسکین دی چې محتاج ده چې تکلیف ده اته تکلیف خدمت وکړي بیا وکړي وجه حدک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپږ منځونه کړی دا راځي په دغه چې صحابه کرام باندې دا مثال چې صحابه کرام شجاعت او صحابه کرام بہادری او د صحابه کرام کمه بدل د کچې د مکه معظمه د خلک سره په دې باندې چې جګړه دي تکاتیا سره ولینو صحابه کرام ته داخل ټینګیدای نشي او بیا دې بل نه جهاد ورته کېږي په دغه وخت کې د خپل شوق د خپل جذبه د خپل بہادری یو طرف ته دا بل طرف ته د الله او د الله د رسول ایسه تکیم باندې چې د رب العالمین حکم ته ورک شي دا د خپل شوق د خپل جذبات دباو کې به دغه ته ویل شي ایمان رب العالمین فرمایي چې یو ایمان په دې ده او چې خپل بہادری او شوق دباو کې او د پیغمبر په باندې هغه ته تسلیم شي دغه چې دا په هیڅ ګوري پرېنده سره د صبر د جهاد چې مسلمانانو نه لور شي کفر ته ونه واپس چې کفر نه مسلمانانو ته ورشي واپس کېږي جواب ته نو دا رب العالمین په هغه څه منشا واخلا رب العالمین هغه خبره په صحابه کرام تسلیم کړه رب العالمین فرمایي چې د فتح خلیل پیغمبر دغه بلکې د مسلمانانو د تسکینې لپاره چې بابا د مش سکینه نه دی ودغه سره موږ د دې ایمان دی او د اسلام د کفار سره ځکه رب العالمین فرمایي ولله جنود السماوات والارض رب العالمین د لشکر شتا پاسمانه په جنگ بدر سے په جنگ حنین سے په جنگ احد سے باقاعده په جنگ بدر سے ملائکه رغلی دی او جهاد یې کړی حضرت صحابه کرام فرمایي غری دا خپل اخته بیان کړ چې په جنگ بدر سے د صحابه کرام سره ټول وته دي 313 کسان دي نو متستویری چې 313 دي د باقي کسانو په لوړ باندې جنگ کوي په لرګي وي دغه د بغیر په جنگ نه کېږي رب العالمین په دغه امداد داسې وکړي چې په صحابي وي اراده وا چې یو کفر ته ورشي چې دا ورته ورته د کېدو دغه خپل سره په لپاره ملائکه تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم سره په هر جنگ کې شریک شوي دي او سوا د جنگ بدر نه بغیر په بل جنگ کې جهاد نه دي وته نه دی وشو یو په جنگ بدر چې الله رب العالمین د کفر حمله وکړه رب العالمین فرمایي چې د کفار امداد ته د کفار ختمول په دغه کوي چې موږ د رسول شتا صحابه کرام کې تاسو نو مستا پرمانشته دي ختموي دا د توسه امتحان ده توسه ایمان ده د الله رب العالمین باندې چې دی یو باندې کومه غږ باندې جبرائیل امین خلیق شغه وغلا هغه کومه غږ قرآن کریم سره شبتا چې په ټوله دنیا کې د برغان غټو تکتون ته الله پاک دې په دې کې لیکل کومه په یو چې به بده هلاک شي قوم لوط سره د مزکه جبرائیل امین پر ولوند کو پوسې ورواړو مزکه وتانو کو پوسنه انو پر مخې د یو ملائکه د ټوله دنیا مخاوي رب العالمین د لشکره چې ترې د مسلمانانو تسلیم چې مسلمانانو خدا شمیري چې دې پر درا کاسو دې پر درا کاسو دې الله پاک ذلیل وکان الله علیم حکیم رب العالمین فرمایي چې دا هغه ذات چې ټول علم د پارشي خبرې چې د عزت او نتیجه سره او
خوند حکمت هر چاره چې د رب العالمین فرمایي چې پاسما حکمت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رب العالمین فرمایي دښې پردا د کوم چې د مؤمنون سړی او مؤمنان سره د جنت ته داخل کی راځي به نو ساده داخل راځي به نو ست جنت نصیب جنت دروازه کلاو دي کنه رب العالمین فرمایي چې ایک جنت ته چې دا سره سندر کې شاملې به وخالد خالدنا چې درې ویني به بیا سره دنا عمل کې خالدین فيها ويكفر عنهم سيئاتهم رب العالمین فرمایي چې دی هغه ګناهونه چې دی هغه دینه میټاو وكان ذلك عند الله فوز العظيم ورب العالمين فرمایي چې یو مؤمن جنت ته داخليدل ګناه معاف کېدل په جنت شه همیشه پاتې کېدل د الله پاک سره شریک کوي دا کمې نه چې په دنیا کې ته د هرې څه چا باندې پاتې شو هغه څه کاسو پرې دا کمې دا ورزي کمې دي اصلي کمې د الله پاک فرمایي چې وبل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء بلدكشي لپاره رب العالمین فرمایي چې الله پاک عذاب ورکړي منافقون شریع منافقون صدتا مشرکون شریع مشرکون صدتا الظالمين چا ګمونینه کوي په الله پاک باندې غلط کوي رب العالمین صلی الله علیه وسلم فیصله داسې دښې پرونه چې باقي سیوا پیدا دا چې منافقین ته کوم څه ملاوي شي مشرکین ته څه ملاوي شي دا دنیا ولیدله چې دوا ګولنی مکمل شي وشي کې سماینه شي نه مقام ادم الله پاک پته کړه مقام ادم چې د کوم نشان وتاو ودر قیامت راځي میټاوي یا ترمنه میټاوي او منافقون ټول د زندگی په زلالات شي لکه چې تمره اسلام ترقی کوله د اسلام ترقی کوله او دیوه کمه د منافقین کمه د مشرکین کمه د منافقین کمګری کمه د اسلام ترقی کوله نو ټول عمر په دلالت سره زندگی تیرې رب العالمین فرمای علیهم دائره السوء په دې باندې مصیبت بد دامات مصیبتونه په دې باندې سي وغضب الله عليهم رب العالمين دي ته خوشاامي ولعنهم الله رب العالمين په دې باندې لعنت کوي وغضب لهم جهنم رب العالمين دي ته جهنم ته وردا نه دې په ټول ټول مسلمانانو دي ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما رب العالمين فرمایي چې الله پاک هغه ذات چې الله رضی لشکري د اسمانه او زندګي ودا رب العالمين په هر شي باندې زروار عجیب ذات تا خود ده حکمت پارا چرشا حکمت ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا رب العالمین جل جلاله ومنواله دي صلح بيع سرا مخشا ورسل بیان ودمیان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صفاتیں بیان نبی علیہ السلام شان بیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دغه درې صفاتیں ذکر یو صفات الشاهد بلدا مبشر او بلدا نذیر درې صفاتې دي دا دښې پر ذکر کوي چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کړه دا صحابه کرام ډېر انکو او ډېر شرار کو په جهاد باندې بده مبارک او چې د الله په لپاره دی ته ایمان نشته کله به حضرت عمر پر سره پر یا رسول الله ته الله په لپاره دی رب العالمین دا به جواب دی ان ارسلنا ای پیغمبر ته نزله خلیفہ پیغمبر دا بلکہ شاہد اور شاہد بھی گواہ ہوتے صورت تداشہ وہ کچھ تو سویلی دی دا گواہی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صورت التداشہ جو تو سویلی دی رب العالمین فرمائے کہ سہلات یہ وقت چې پہاڑ امت باندې خپل پیغمبر گواہ وکړي امیر ته په دغه خپل امت باندې گواہ وکړي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د قیامت پر ورځ باندې خپل امت باندې گواہی کوي د دې وجه نه رب العالمین جل جلاله او امنواله جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل امت عملی نه چي دا همیشه ته پیش کوي یو روایت شوی دا سبو مسلمان هر تبو هر مسلمان امت عملی نه پیغمبر ته پیش کوي یو څه د دې پر د یو څه د وجنه ورته کله چې دا ټول یې د
تفصیلی دی نه اجمالی وي او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاق رسول جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت باندې دعوا چا دې پر سفرش کوي او بیا باندې شهادت الله مې د پیغمبر د شهادت دوش دغه چې پیغمبر دې ته متعلق شهادت وکړي چې د قرآن په شي وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مبشر دا منا چې خوشخبری سلام کوي کا نذیر دا منا چې د الله پاک د عذاب نه ډاروي کا وینه میں تر لگنے لتؤمنوا بالله ورسوله دې پر چې تاسو او صحابه کرام ایمان وروړي په الله او رسول دې وتعذروه تاسو د پیغمبر یا د پیغمبر د دین تاسو مدد کی وتوکروه و د تعظیم کی دې خریب داتا نه تعظیم ابي وتصبحوه تاسو تسبیح پاینه د رب العالمین مکرم وسیله په وخت ویجا په وخت سبب شي رب العالمین فرمائے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم دا چې کوم تاسو ته په تاسو د ویلي چې د تفصیل ورشي اصلي تفصیل دا د کنه د اصلي تفصیل ورسې بیا په تاسو راځي چې نبی له صلوات و سلام دې ایغوري نو دکشنست او صحابه کرام ته وی چې د عثمان غنی د ویلي د پروي سیک سره بیعت کوي ودا وسه 1400 صحابه کرام کړهو د نبی له صلوات و سلام سره لوس پتا اېدا صفاتینه ډېر صفاتینه الله په قران کریم کې ذکر دي په حدیث سره ذکر دي صلی الله علیه وسلم باندې دغه رب العالمین صرف یو صفات بیان رب العالمین فرمایي چې تاسو د پیغمبر سره چې کله لوس بلا ودا entonces de los apóstoles de Allah Pak perlu damane چې تاسو د الله پاک سره بیا وقت دا قانون دا رټینو چې کله چا د چا کار ودا کوله به ولوس سره بلکې دا موږ د خلک څخه نشتا چلو سو دا له سور کول په پښه دا لازمي چې څو وخت په لوز باندې چا کار بیا ته کې دغه پابندي کول او دغه منل پدا باندې عمل کول لازمي دي دغه خلاف کول حرام دي دا چې موږ په ودا پیرا دا بیا ته د بیا چې لوس ور کول ضروري دي په اسلام کې اسلام چې لوس ور کول ضروري دي مزمنی چې ودا او په دغه ودا دغه څه په لیله کې د لوس ودا رب العالمین فرمایي چې فوق ایدیهم ید الله لوس رب العالمین فوق ایدیهم او سد لوسد دي فمن نكسا فإنما ينكس على نفسه کچا دا ودا متکرا به د خپل ځان په پرمه دا او بال خپل اوسه خان خپل اوسه ومن اوفى بما عهد عليه الله وچا چې پیراکړه ودا خپل چې کوم ودا د الله پاک سره کړی ته فسيدي اجر عظیما رب العالمین دغه اجر عظیم ورنشي بس صحیح بسم الله الرحمن الرحیم هو الذي الله رب العالمين هغذا أنزل السكينة جدين ذلك اطمئنان سكون في قلوب المؤمنين فضلت المؤمنون من الله پاک تمہیں نصیب کی ليزدادوا ذي فرجت رب العالمين ایمان دی مغا ایمان هم سرا دی ایمان دی یعنی چکیم ایمان دی چې ایمان الله پاک نه رب دی الله پاک تمہیں نصیب ولله وخلص رب العالمين لرد جنود السماوات لشكر الاسمان والارض بذكر وكان الله دار رب العالمين عليما خبردار حكيما خود حكمت ليدخل المؤمنين ذي فرج داخل کے مؤمنون والمؤمنات والمؤمنين سرير جنات التي تهوي جنات تجري جري من تحتها الانهار وذي سلر قسم وذي خالدين فيها بسعيد مداش ويكفر عنهم والله رب العالمين بتوكل دين سيئاتهم أنونين دين الله ستاد سبكي وكان ذلك ودودا خبر عند الله فنزد رب العالمين من فوزا عظيما كبير ويعذب المنافقين وذابر رب العالمين يرد الله پاک رداد جعذاب رکی منافقون شريطا
वल मुनाफिकात मुनाफिक सदता वल मुशरिकीन मुशरिकून सड़ीदा वल मुशरिकात ज़ातीन व एव मुशरिक सदनात चावा मुमिना के बिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मदे ज़न्न सवा गुमोद बदी अलैहि पदी बदी सबित दायरत सवा आगा मुसीबत बद बदी बदी बद मुसीबत मुसीबत है वल्ला पाक तबादा भी नहीं वाद खुदाई दे भी तो सतदर वाद अल्लाह व साशिर रब्बुल आलमीन अलैहि पदी बदी रब्बुल आलमीन दी तक वसादा वलअनहुम रब्बुल आलमीन लनत पदी बदी वाद लहुम तयबुला दीना जहन्नम जहन्नम वसाअत वदिर बद ज़ोइद जहन्नम मसीरा निरजु चार जो रुस्ता जहन्नम तबदल मस्जिद वलिल्लाहि अल्लाह रब्बुल आलमीन दरदी जुनूदुस समावाति लश्कर आसमाने वल अर्दि वज़की वकान अल्लाह दादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ीज़ ज़रावार हकीम खौंद हिकमत इन्ना अरसलनाका पैगंबर बिन नज़र के तौसर शाहिद पदा शाहिद चित्त गवाही के विनके व मुबश्शिरन व खुशखबरी सुनाओ के विनके व नदीरन व डरविन के अल्लाह पाक दा आज़ाब दले तो अबदूद दिन पूरे चित्तों से ईमान रोड़ी और मुसलमानों ने बिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे व रसूली रसूल अल्लाह पाक मुझे व ताज़िरो हो तो से निदख पैगंबर इमदादों की व तवक्कुरो हो दे ताज़ीम की व तुसब्बिहो हो तो से तस्बीह बयान की रब्बुल आलमीन मुकर्रदन वक्त विगाशे वक्त सब विगाशे वसीलन वक्त समोशे वसीलन वक्त विगाशे इन अल्लज़ीन मुतक़ीन सरा रसूल युबाइऊन कचली बियात के जितो सरा इल्लमा मुतक़ीन सरा युबाइऊन अल्लाह ताबियात के जल्ल पाक सरा यदुल्लाह नस्र रब्बुल आलमीन चिदा फौका ऐदीहिम वसदिल वसदीदा फमन नकताह बचाच मुतगल दवदा फइन्नमा मुतक़ीन तरा यनको सदवल अला नफ्सी बदना फलबदे वमन आखा वाचाच बिराद बिमा पाहशी सरा वाहदाच वदा करे न अलैहि पक्षिबुद अल्लाह जल्ल पाक सरा फसयुती है रब्बुल आलमीन फरमाए चिते कि दवदा बिराद फसयुती है वज़र तो चिवर में के रब्बुल आलमीन दा सरिता अजर अज़ीमा अजर लोई अल्लाह पाक करे अमीन दाऊद अल्लाह आमीन ये मुसले रब्बुल आलमीन खुदा अपने कुरान करीम में दिवस से ये मुश्किल वया अल्लाह अपने कुरान करीम में दिवस से अमल को तौफीक नसीब फरमाए रब्बुल आलमीन खुदा ने भी दवेल ने भी दारे ने भी नस्ताई पे देखना था या अल्लाह दे में दा कुल दरबार से कभी न मंदिर होते या अल्लाह दे में गुनाह ने पूरे में फराम कर दे या अल्लाह दा दे तो रज़ा दे पूरे सबब कर दे रब्बुल आलमीन खुदा दे कुरान करीम दे रमजान के खतरा देवी नमोद बड़े मदद द टुटपटे मदद या अल्लाह पाक दे बिजा में पूरी दुनिया मुसलमानों ने कभी न मंदिर कर दे रब्बुल आलमीन खुदा यो मुसलमान महरमा के रब्बुल आलमीन खुदा दे में हाजिर जमे दाबिदीन की कसने ये मुस्तिद के कसने समरा कसने अल्लाह ने मुस्ती अल्लाह पाक देगा और देवीला दुनिया खरे मुश्किलात परेशानी और हजतना पर में रब्बुल आलमीन खुदा मुस्तक़बिल रज़ा और दीदार नसीब पर में परवरदिगार अल्लाह ने मुझसे पर दुनिया में तेरी दे वतन पर नसीब पर में या अल्लाह भी मरद इस्लाम ने शफीए के मिला अजर नसीब पर में सल्लल्लाहु